الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. یو طرف ته د مشرکین او کجرویان داغوی د حق مقابل کې ګستاخیان، بل طرف ته داغوی د اصلاح د پاره الله پاک خپل علم او د خپل قدرت تذکره هم کوي، او دوی د پاره چې د هدایت کم اسباب دي د هغه تذکره هم کوي. نه مزید الله پاک د خپل قدرت تذکره کوي، فرمای ان ربکم الله الذی، ستاسو رب هغه ذات د خلق السماوات والارض پیدا کړي اسمانونه او ځمکې فی 6 ایام په مقدار د 6 ورځو کې. یو طرف ته د الله قدرت او عظمت دی چې دومره لوی مخلوقات 6 ورځو کې پیدا کول د الله لوی قدرت دی. بل خواته د الله اراده سره تمام اشیاء موجودیږي، نو چې الله اراده کړې وي دا تمام مخلوقات به موجود شي، نو بیا 6 ورځې په دې څنګه ولګېدې. نو مفسرین ذکر کوي چې په دې کې انسانانو د پاره تعلیم دی الی التأنی، چې کار کوي نو لږ قلار قلار باندې کوه. یو ځل باندې ورته من خله چې ته په یو ځل باندې سیز دی په مخه کړی، نو په ځای دې باندې چې کمال ته ورسې نقصان ته به ورسیږي. د الله پاک زبردست طاقت ته وګوره چې هغه د کون سره سیز موجوده، یو بیا هم په دې نظام 6 ورځې لګولې دي، نو ته هر سیز په قلار قلار باندې کوه. دلته چې کوم ذکر کېږي 6 ایام مراد د دینه مقدار دی، ځکه د ورځې او د شپې تعین اله وشو چې د ځمکه پیدا شوه، اسمان پیدا شو، په دې کې نور او سپوږمۍ پیدا شول. د نور یو حرکت چې تو شي نو دې ته ورځ او شپه ورته وایي. نو دغه وخت خو لا انور پیدا نه و، دا حرکت ونه، نو څنګه ورځ معلومه شي؟ نو معنا دا ده په دې پیدایش چې څونه وخت لګېدلی، هغه وخت چې ته راوړې مجموعه دې مقدار ته، نو 6 ورځې به پې برابرېږي، نه پې 6 ایام. ثم استوى، بیا الله مستوي دی علی العرش، په عرش باندې. معتزله په دې کې تعویل کوي او هغوی دا ذکر کوي چې استوا معنا د استولا، الله غلبه کړې ده په عرش باندې، په عرش باندې غالب دی. خدا استولا غلبه په عرش، دا د معتزله معنا ده، دې ته چې کوم دی تعویل ویلی شي. خپله معنا د استوا الله برابر دی په عرش باندې. اوس برابرتیا د الله په عرش باندې څنګه ده، نه په دې باندې موږ بیا نه پوهیږو. مختصر ټکي دا وي، امام مالک رحمه الله ته یو کس رالی او هغه تپوس کو چې کوم دی چې کیف الاستوا علی العرش، عرش باندې استوا د الله څنګه ده. امام مالک رحمه الله ورته وفرمیل الاستواء غیر مجهول، استوا دا مجهول نه ده، هر سړی په استوا پوهیږي، تکې نه بلکې نه د ناستې ته ویلی شي. والکیف غیر معلوم، استوا مجهول نه ده، خو اوس الله پاک څنګه مستوي دی، نو کیف غیر معلومین، دا کیف موږ ته نه دی معلوم څنګه ناسته ده. والایمان به واجبون، ایمان په دې باندې واجب دی. والسوال بدعة، په داسې خبرو کې تپوسونه کول دا بدعت دی، زایغینو کې به حساب شي. وما اظنک الا ضالا، په تا باندې ګمان کوم چې الا زایغا، په زایغینو کې زما مجلس ته مه راځه. لہذا په دې کې به انحماک او ننوتل نه کې. نو معنا معلومه شوله چې د الله استوا په عرش باندې دا کیف طریقه مونږ ته نه ده معلومه. فقه اکبر هم ذکر کړي دي او نور حضرات هم ذکر کوي، دا زمونږ د اسلافو قول دی. سفیان ثوری، سفیان ابن عینه، امام اوزاعی، دا لوی ښکرور مولیان دي، دوی فرمایي دا صفات د الله پاک دی او امیر روحا اقه شانتې چلیږه چې څنګه الله ویلی دي. الله ویلی دي چې کوم دی استوا علی العرش، دقسې ومنه الله په عرش مستوي دی، ومنه بس الله ویلی، قرآن ویلی، زنګ په ایمان دی. خو وړاندې څنګه مستوي دی نو په دې نه پوهیږو، کیف موږ ته معلوم نه دی، د الله د شان سره چې څنګه مناسب وي. یغشي اللیل النهار، پټوي په شپې باندې ورځ،
نو دا ورځ چې کوم دی په دې شپه راته وکړي نو ورځ پې پټه کړي یطلبوه طلب کوي حسیسه په جلتې سره والشمس والقمر انور سپوږمۍ والنجوم والستور مسخرات تابع دي بامره د الله په امر الا خبردار له الخلق د الله د پاره پیدایش دی دا مخلوق د الله دی والامر الله د پاره امر دی امر چې کوم د امر تشریعي یو امر تکوینی وي شریعت مقرر کولم د الله اختیار دی او کم چې اډر چلیږي دام د الله اختیار دی تبارک الله برکت ورکول والا الله دی رب العالمین چې پادون کې د مخلوق دی ادعوا ربکم تاسو بل خپل رب تضرعا په عاجزۍ سره و خفیه او په پټه سره ادعوا ربکم دا ذکر دی ذکر جهرن صحیح دی او سرن صحیح دی خو چې څه عارض پکې نه ښه اوس که بالفرض جهر سره ذکر کې چاته تکلیف وي خوب والا تا مانځګزار تا ریاکاری پکې راځي بیا ناروا دی البته سری ذکر د احنافو په نسبت باندې دا غوره دی جایز دواړه دي خو غوره سر او پټ دی دواړه جایز دی ولی د صحیح بخاری روایت دی نبی کریم علیہ السلام فرمایلی الله فرمای انا عند ظن عبدی بی زه د خپل بنده د ګمان موافق د هغې سره عمل کوم ان ذکرنی ذکرته کدا زما تذکره کوي زه تذکره کوم ان ذکرنی فی نفسی کدا زما پړه کې ذکر کوي نو زه پړه کې یادوم و ان ذکرنی فی ملئن او که یو جماعت کې زما تذکره کوي نو زه د هغه نه بهتر جماعت د فرشتو په جماعت کې ذکر کوم نو چې دی زما ذکر کوي په جماعت کې نو پته لګي په تیزه ذکر صحیح دی جایز دی البته خیر الذکر ما یخفا پټ ذکر دا بهتر دی ریا نه د دکلاوی نه دا پاک وي انه بشک الله پاک لا يحب المعتدین نه خوښوي زیاتی کوونکي ولا تفسدوا في الارض تاسو فساد مکوئ په ځمکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح د ځمکې نه ودعوه تاسو بلی الله پاک خوفا په یره سره و طمعا په تمې سره ان رحمت الله بشک د الله رحمت قریب من المحسنین نږدې دی نیکانو ته نحوي دلته اشکال وي اسم د ان او خبر د ان دا په یو بل باندې حمل وي دلته حمل نه صحیح کېږي ان رحمت الله اسم د ان دی مؤنث دی قریب دی خبر دی او حمل نه صحیح کېږي بیا قریبتون پکارو د دې نه په دوو جوابونو اکتفا کوو یا تعویل په جانب د اسم کې وکړه یا تعویل په جانب د خبر کې وکړه که جانب د اسم کې تعبیر کې نو داسې به وایي رحمتا دا مؤنث دی خو مضاف دی لفظ د الله ته او کله مضاف په اضافت سره تذکیر او تانیث دا کسب کوي دلته دې مؤنث چې رحمته دی تذکیر کسب که د مضاف الیه نه چې الله دی نو رحمتن په لفظ کې مؤنث دی خو حقیقت کې دا مذکر دی نو قریبون خبر راغی مذکر دویم که دا اسم کې تعویل ونه کې نو خبر کې به تعویل وکړي ان رحمت الله که دا وی مؤنث نو قریب دا فعیل وزن دی او فعیل وزن کې مذکر او مؤنث برابر وي نو ځکه حمل صحیح دی وهو الذي د الله پاک هغه ذات دی یرسل الریاح لیږي هواګانې بشرا دا زیری وي بین یدی رحمته مخکې د الله د رحمت نه د باران نه مخکې نری هوا شروع شي حتی تر دې اذا قلت سحابا ثقاله چې د اوچته کې وریځ درنه دا صحابن ټکی مفرد دی او که جمع ده نو بعضې دا ته جمع وی دلیل ذکر کوي چې ثقال دا صفت د جمع راغلی دی ثقال د ثقیل جمع ده نو چې هر کله ثقال دا صفت د جمع راغی پته لګي صحاب د صحابتون جمع ده نو دا جمع د جمع سپاره شوله نو اوس اشکال دا پیدا شو چې هر کله دا جمع وه نو بیا سقناهو بیا د مفرد ضمیر ولې راجع کیږي ورته نو دینه جواب دا دی چې که دا صحاب جمع وی ثقال ولا صفت جمع وی نو سقناهو دا ضمیر چې ورته راجع دی نو په دې بنیاد چې دا صیغه د جمع دا خو لفظ دا د مفرد دی ځکه صحابن دا د جموع د صیغو نه ده صیغه د جمع نه ده نو ځکه داسې صیغه چې د جمع په وزن نه هغې ته مفرد راجع کولی شي او دویم استعمال د صحاب دا د جنس دی مفرد باندې او په تثنیه باندې او په جمع ټولو باندې اطلاق کیږي نو چې صحاب جنس شو ثقال جمع راله صفت سقناه ضمیر ورته راجع شو د مفرد او ځکه د حیثیت د جنس دی
نو اوچته کې دا وریځ درنه سقناه موږ اوچلو لبلد میت خاریه ملتنه وچې خاریه ته چالته باران نه دی شوی خاریه وچه ده فانزلنا به الماء موږ نازل کو په هغې باندې اوبه فاخرجنا به پس موږ راوباسو په دې سره من کل ثمرات هر قسم میوې کذلک هم دارنګې نخرج الموتى موږ راوباسو مړه څنګه چې مو دا راویستلې دا بوټي ګیاګانې قیامت کې به همداسې مړه راوځي د قبرونو نه لعلکم دې دپاره تذکرون چې تاسو نصیحت قبول کړئ والبلد الطیب وګوره باران د اسمان نه وشي نو په دې غونډه ځمکه باندې یو شانتې وورېږي ښه ځمکه وي هلته ښایسته ښایسته ګلان ښایسته د خوراکي څیزونه راوټوکېږي خورناکه ځمکه وي بنجر او بیکاره ځمکه وي هلته ازغي بوټي او ګنده بوټي او سخاوه دې راوټوکېږي باران خو یو شانتې و نو همدقه رنګې قرآن مقدسه د اسمان نه رانازلیږي دا په شان د باران دی او د انسانانو دا زړونه دا پشان د ځمکې دي اوس دا باران چې قرآن دی د اسمان نه ځمکې ته راغلی د انسانانو په دیوړونو باندې د چا له ښایسته دی نو په هغه کې ښه اثر کوي ایمان یې راوړو تصدیق یې پیدا شو او چې د چا زړه سخا دی ګنده دی نو هلته چې کوم دی هغه ښایسته اثر یې ونه کړو په هغه کې کفر او د منافقت او ضد د حق سره دا پکې پیدا شو باران یو شانتې ورېږي قرآن د اسمان نه یو شان نازلیږي خو دې خوا ځمکه کې فرق دی د ده له ځمکه ښایسته ده ښه اثر یې وکړو د دې بل له ځمکه خرابه ده نو هلته چې کوم دی د فساد او د شر اثر پیدا شو نو یو شاعر تینا تعبیر کوي باران کې در لطافت تبعش خلاف نیس باران ته چې وګوري د دې په لطافت کې د ده په اوبو او نرموالي کې هېڅ اختلاف نشته یو شانې باران دی خو در باغ لال روید و در شور بو مخص در باغ په ښایسته ځمکو کې لاله رویت ګلې لاله وټوکوي و در شور او په خورناکه ځمکه کې ګنده بوټي راوټوکوي نو باران کې در لطافت تبعش خلاف نیس در باغ لاله رویت و در شور بو مخص قرآن هم دغه شان دی نو الله فرمایي والبلد الطیب او خاریه پاکه ښکلې خاریه یخرج نباته راوباسي خپلې ګیاګانې باذن ربه په حکم د خپل رب والذي خبث هغه ځمکه چې خبیثه وي لا یخرج نه راوباسي الا نکدا مګر بیکاره بوټي کذلک هم دارنګې نو فصرف الآیات موږ بیانو آیاتونه لقوم یشکرون دغه قوم دپاره چې شکر وباسي وړاندې الله د څو انبیاو چې کوم د تذکره کوي نو یو خو دا نظیر دی د بلد الطیب او بلد الخبیث وګوره نوح علیه السلام الله راولېږه وحی نازله کړه کم انسانان چې د هغې ړونه ښایسته و بلد طیب و ایمان یې راوړو او کم انسانان چې د هغې طبیعت خبیث و بلد خبیث و هغې په کفر باندې پاتې شو نو مثال ذکر کوي ولقد ارسلنا سره دویم ربط داسې ویلی شي لآیات لقوم یشکرون دلته د شکر گزارو بنده حال ذکر کوي شکر گزار بنده انبیا وي ولقد ارسلنا نوح تاقي سمنګ لګلو نوح علیه السلام الی قومه خپل قوم ته بعضې فرمایي نوح خپل نوم دی څوک فرمایي چې کوم دی خپل نوم یې عبدالغفار ابن لمک دی عبدالغفار ابن لمک او څوک چې کوم دی فرمایي خپل نوم یې یشکر دی یشکر ابن لمک او څوک یې نوم عبدالله وی او نوح ورته ویلی شي د وجې د کثرت نوح او د جړانه د قوم په حال باندې دومره جړلي چې هغه خپل نوم هیر شو او نوم له کېښودی شه د نوح فقال د ورته یا قوم اعبدوا الله ای قوم زما تاسو د عبادت کوئ د الله اعبدوا الله قوم مشرکان دي نوحد الله د الله توحید قبول کوي ما لکم نشته ستاسو دپاره من اله معبود غیره غیر د الله نه دا غیره مرفوع دی که نه دا بدل د الهین نه دی الہ په لفظ کې مجرور دی معنی کې دا مرفوع دی ما لکم الہون دی ما لکم الہون دی من په داخل شو نه مجرور شو لہذا غیره دا بدل د محل د الہ نه دی نو ځکه دا مرفوع ویلی شي ما لکم من الہ غیره انی اخاف علیکم بشک زه یریږم په تاسو عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لویې نه چې د قیامت ورځ ده قال الملأ ویې سردارانو من قومه د هغه د قوم نه دې مالدارانو ته ملأ ورته ملأ ویلی شي ډکوالي ته ملأو اعین الناس دی د خلکو دا سترګې ډکې کړي وي چې سړی ورته ګوري ملک صاحب دی نو اور یو سړی ته نه په څنګ ځي دارنګې ملأ القلوب بالرعب د خلکو ړونه چې کوم دی په رعب ډک کړي وي د ملک صاحب نه خلک یریږي نو د عام خړي نه څوک نه یریږي نو ځکه ته نه تعبیر کېږي په دې ملأ سره د دې سردارانو ورته وویم
انا لنراک بشک من اینو تا فی ضلال مبین په خطای ښکاره کې. خطای ولې ځکه زنګ مشرانو خو دا لار نه وه، تمام انسانان په یو طرف روان دي، ته په بل طرف روانې. قال د ورته یا قوم ای زما قوم لیس بی ضلاله، نشته ما باندې ګمراهي، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن زه استاذ یم د جانب د رب العالمین نه. ابلغکم رسوم تاسو ته رسالات ربي، پیغامات د خپل رب، وانصح لکم زه خیر خوی کوم استاسو، واعلم زه پوهیږم من الله د الله د خوا نه ما لا تعلمون هغه چې په تاسو نه پوهیږئ. او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ د دینه ان جاءکم چراله تاسو ته ذکر من ربکم نصیحت د طرفه د رب ستاسو نه، الله تاسو ته نصیحت راولېږو وحی علی رجل منکم په واسطې د یو سړي یو کس په تاسو کې پیغمبر کو، لینذرکم چې تاسو ویری، ولتتقوا دې لپاره چې تاسو تقوا وکړئ، ولعلکم ترحمون دې لپاره چې په تاسو رحم وشي. فکذبوه دې تکذیب وکړ د نوح علیه السلام، فانجیناهم اخلاصې ورکړو دته د غرق نه، والذین معه هغه کسان چې د سره ملګري فی الفلک په کشتۍ کې، واغرقنا الذین هم غرق کړه هغه کسان کذبوا بآیاتنا چې هغوی تکذیب کو زموږ په آیاتونو، انهم کانوا قوما عامین بېشکه دوی و قوم ړانده. نو په سترګو باندې خو ړانده نه و، دا ړوندوالی د ړونو چې حق یې نه منو. قوما عامین دا و قوم ړانده عن الحق والهدى، د حق او د هدایت نه دوی ړانده و. او نبی کریم علیه السلام فرمیلی بئس العمی عمی القلب، یو د سترګو ړوندوالی دا دونه بد نه وي، او بل د ړه ړوندوالی دی بد څیز دا دی. الى عاد موږ لېږلی عادیانو ته اخاهم دا غیر هود علیه السلام، دا د دې قوم سړی و. قال د ورته یا قوم اعبدوا الله، ای قوم زما تاسو عبادت کوئ د الله پاک، ما لکم نشته تاسو دپاره من اله معبود غیره غیر د الله نه، فلا تتقون آیا تاسو ځان نه ساتئ د شرک نه. قال الملأ الذین کفروا، وی او جماعت هغه کسانو چې کافرانو من قومه د هغه د قوم نه، انا لنراک بېشکه موږ تعینو فی صفاحت په بېوقوفتوب کې، و انا لنظنک بېشکه موږ ګمان کو پتا باندې من الکاذبین د دروغجنو نه. قال د ورته یا قوم ای زما قوم لیس بی صفاحت نشته ما باندې بېوقوفتوب، ولكني رسول من رب العالمین، لیکن زه استاذ یم د جانب د رب العالمین نه. ابلغکم رسوم تاسو ته رسالات ربي، پیغامات د خپل رب، وانا لکم زه ستاسو دپاره ناصح خیر خوا یم، امین امانتي یم. او عجبتم آیا تاسو تعجب کوئ ان جاءکم د دې نه چې رالی تاسو ته ذکر من ربکم نصیحت د طرفه د رب ستاسو نه، علی رجل په واسطې د یو سړي چې هود علیه السلام دی، منکم ستاسو نه، لینذرکم چې تاسو ویری، واذکروا یاد کئ اذ جعلکم کله چې وګرځو الله تاسو لره خلفاء خلیفګان من بعد قوم نوح، پس د قوم د نوح علیه السلام نه هغې لرې کړه، د هغه په ځای باندې تاسو خلیفګان وګرځولی. وزادکم او زیات کو الله تاسو لره فی الخلق په پیدایش کې بسطة پراخي، الله ستاسو بدن ښه پراخه که دا مضبوط قرمو چې کوم دی بدن نه غټ غټ کلک. فذکروا یاد کئ علی الله نعمتونه د الله، اعلی د الیون الیون او د اولیون ته ویلی شي جمع ده، ویلی شي نعمت ته، لعلکم دې دپاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. قالو دی ورته وی اجئتنا تا راته کړي موږ ته لنعبد الله چې موږ عبادت وکړو د الله پاک وحده یوازې، دې دپاره راغلی چې موږ الله واحد وګڼو. ونذر او موږ پرېږدو ما کان یعبدو هغه چې عبادت کو آباؤنا زموږ پلرونو، نه موږ ستا خدا خبره نه منو، البته که څه عذاب در سیر نو فاتنا تراوله موږ ته بما تعدونه هغه عذاب چې موږ ترې نه یروې، ته وایې چې عذاب به راشي ورشه هغه عذاب راوله. ان کنت من الصادقین که یې ته د رښتونو نه. قال هود علیه السلام وفرمیل، ده ورته وفرمیل قد وقع علیکم، تاقی سره واقع ده په تاسو باندې رجسون عذاب، قد وقع علیکم من ربکم طرفه د رب ستاسو نه رجسون عذاب، چې تاسو په دې خپل کفر باندې ولاړ نو حقیقت کې دا د الله عذاب غواړئ، ومنئ چې په تاسو باندې عذاب رالی. وغضبون او د الله غضب، اتجادلونني آیا تاسو زما سره جدال او مباحثې کوئ فی اسماء په هغه نومونو کې سمیتموها چې تاسو له نومونه ایښي، انتم تاسو واباکم ستاسو پلرونو، دا خو تاسو نومونه ایښي، دا پلانکې خو دی دا پلانکې خو دی، دا څه حقیقت خو نه لري. او مکې والا هم دغه شانتې کړي، مختلف بوتانې جوړ کړي، نو چاته یې نوم ایښی ماتره باران دا وری، چاته یې نوم ایښی رازقه رزق دا ورکوي، چاته یې نوم ایښی ولاده بچي دا ورکوي، داسې چې کوم د نومونه دوی هم په خپلو بوتانو کې داسې نومونه وله ایښي وو، خو نور حقیقت هېڅ هم نشته، ولاده او رازقه او ماتره دا هېڅ هم نشته، دا خو چې کوم دی د الله صفات دي، الله دا چې کوم دی کارونه کوي. څنګه چې دوی دوکو همدارنګې دا فلسفیان چې ورته وایي نو هغوی هم خطا شوي دي،
وی جی لس عقول دي دا عقول عالیه هغوی شمیري الله پاک چې کوم دی یو ذات واجب الوجود یو عقل پیدا کو هغه دویم پیدا کو هغه دریم پیدا کو هغه لسم پیدا کو لسم عقل دا نظام چلی او دا نور بیغمه دي دا صرف د دې خرافات دي اسما صرف نمونه دي سمیتموها حقیقت یې سم نشته څنګه چې دغه دوکو مشرکین دوکو نو فلسفیان هم دوکه دي اندوان چې کوم دی دوی د قشانتي یو غیبي څیز مني بدایون ورته وي دا زمونږ بدایان دي نو اوس دا داسې خدای دی دا داسې دی حقیقت یې څه شته اسم نشته اسم نشته چې کوم دی تمام په دې کې داخل دي چې دا نمونه دي سمیتموها کله چې کوم دی زمونږ مسلمانان دوکش بعضې نیکان اولیاء بزرگان د هغوی موږ تعظیم کوو ښه زموږ شریعت ډېر ښکلی شریعت دی کم انسان د دنیا نه لاړو بس د هغې خپل چې کوم دی اسلامي دستور طریقې هغه به ورسره وکړي نور به ترې نه قلار شي که نیک دی نو اومې خبره الله ته حواله شوه او که بد دی نو اومې خبره الله ته حواله شوه نور تا ورسره څه کار نشته نور الله ته حواله دی که دا نیک دی او که بد دی خو د هغه توهین به نه کې ان تر دې په قبر به د پاسه نه کښېنې په قبر به د پاسه امتیاز یې نه کې ان تر دې پورې چې څه روایتونه داسې منه هم راغلې ده چې پیزار سره به مقبره کې نه ځې خو بل طرف ته پیزار هم ثابت دی نو دا حملولی شي هغه پیزار باندې چې کوم کې ګن وي نو په ګن پیزار باندې به مقبره کې نه ځي نبی کریم علیه السلام یو کس وکتو پیزار یې پخپو کړي اواز یې وکړو یا صاحب السبتین پاڼو والا پیزار دی وباسه یعنې دنه معلومیږي چې مقبره کې به پیزار سره دی ولې بل طرف ته ثابت دي سړی چې مړی خښ کي صحیح بخاري کې روایت دی دله چې کوم دی فرشته راشي و انه لیسمع قرع نعالهم دا مړی د دې پیزار والا کشار اوري چې دغه وخت کې فرشته راشي نو چې لیسمع قرع نعالهم پته لګي پیزار سره په مقبره کې تلی شي نو دې نه جواز معلومیږي نو هغه حدیث حمل دی په هغې باندې چې پیزار کې ګن وي نو بیا به مقبره کې په ګنده پیزار باندې نه ځي یعنې دا د مقبرې احترام دی په قبر به امتیاز نه کې دا پاسه به پې نه کښېنې ګن به پې نه اچې قبر به نه ورانې دا احترامونه دي خو تعظیم به نه کې چې سجدې ورته ولګې تعظیم به نه کې چې طوافونه ترې نه وکړي تعظیم به نه کې چې دا چې کوم دی پسې ښکته کېږي داسې به هم نه کې یعنې افراد تفرید دواړه منه دی نو زموږ مسلمانان کله یاره چې دا پلان کې بزرګ او شهید صاحب دی د څه ذموار دی وایي چې د من دانې ذموار دی چې دانه د باندې وخیږي نو دا د من دانې ذموار دی بکواس دی الله چاله داسې اختیارات نه ورکوي دا چې کوم دی د اولاد ذموار دی چې بچي دی نه نو پلان کې ته لاړ شه دا بچی درکوي بچی الله ورکوي دا چې کوم دی الله ورکوي نه بزرګ ورکولی شي او نه مولا ورکولی شي او نه بل ورکولی شي نه ډاکټر ورکولی شي علاج په خپل ځای باندې دی همدارنګې چې کوم دی چاته نوم به کې اخلی غړوندو بابا نو غړوندو بابا به ده و چې هغه ته به یې موږی ټک و پړی به ورته واچو نو دا پړی دې دپاره چې دا اچولی چې ماله دا بابا غویان راکړي نو دا تمامې عقیدې غلطې دي که غویان دي هم الله به درکوي اولاد دي هم الله به درکوي او که دارنګې چې کوم دی بل څیز دی هم الله به درکوي وان من شیء الا عندنا خزائنه د تمامو څیزونو خزانې د الله سره دي د اولیاو سپکوالی نه وایو کوم چې اولیا دي ګوره د هغې به عزت کې زیارت القبور په خپل ځای مسله ده مثال مقبرې ته ځي جایز ده سړی هم تلی شي ښځې هم تلی شي خو چې څه ناروا نه وي قبر ته لاړ شي څه دپاره ځان ته دغه حالت یاد کا دغه قبر ته لاړ شي څه دپاره آخرت یاد کا هلته لاړ شي هغه دپاره دعا کې دا څیزونه چې کوم دی دې ته زیارت القبور دا جایز ده نور خرافات پکې منئ نو دوی چې کوم دی نمونه ولکې ایښلي نو الله فرمایي چې دا خو صرف نمونه دي سمیتموها تاسو له نمونه ایښي انتم تاسو اباکم او ستاسو پلرونو دغه نمونه وله ایښي دي نور حقیقت خو د هغې دپاره څه نشتې ما نزل الله بها نه دی نازل کړی الله پر یې سره من سلطان څه دلیل فانتظرو تاسو انتظار کوئ انی معکم بېشکه زه ستاسو سره من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم فانجیناه مخلاص یې ورکړو ده ته والذین معه هغه چې د سره مومنانو برحمت منا په رحمت سره زموږ د طرف نه وقطعنا او موږ پرې کړو دابر الذین جرړې د هغه کسانو کذبو چې هغې تکذیب کو بآیاتنا زموږ په آیاتونو باندې وما کانوا مؤمنین او دوی نو مومنان والى ثمود اخاهم موږ لېږلی ثمودیانو ته د دوی ورور صالح علیه السلام قال هغه ورته یا قوم اعبدوا الله ای قوم زما تاسو عبادت کوئ د الله پاک ما لکم نشته تاسو دپاره من اله غیره معبود غیر د الله نه
قد جاءتکم بینة من ربکم تاقی سراغلی تاسو تخکار دلائل د جانب د رب ستاسونه هذه ناقة الله دا قوم را جمع شوی موږ به ستا خبره اله ومنو چې د دې ګټ نه بلار به اوښه راوځي او بالکل د لسو میاشتو بلار به یي زموږ په مخ کې لنګه شي خو دا به فیصله ده وکړو چې موږ زموږ دا خدایان حق دي ته وې زما خدای حق دی نو دا به وازمو پلانکې ورځ ته به راوځو موږ به نیمه ورځ د خپلو خدایانو درخواست وکړو که دا کار زموږ د خدایانو وکړو پته لګي دا په حق دي او که ستا خدای وکړو بیا به ستا خدای په حق صالح علیه السلام ورته ټیک ده دوی رال خپل بوتان راویسته چې په چا باندې دوی فخر او ناز کو دوی ورته پرېوته دا سجدې عبادتونه کوي زموږ خدایانو موږ له دې ګټ نه وخره وباسه چې څونه ټیم یې مقرر کړی مثال نیمه ورځ د هغې ټیم و جړه فریاد یې وکړه هېڅ هم ونه شو نو ورته وایي صالح علیه السلام زموږ د خدایانو خو کار ونه کړو اوس دا نیمه ورځ ستا کار دی صالح علیه السلام الله تعالی سوچ کړه الله ستا د قدرت نه څه وړاندې دي کاڼې څه شی دی وخره ایستل څه دي دا ټول ورته ګوري کاڼی چې کوم دی غټ غټ دی پړق وچاودو اوښه ترې نه راووتله عظیم الشانه غټه اوښه ده د لسو میاشتو بلار به ده چې دا حالت یې وکتل نو دوی په خپله خبره کې خو پړه شول ویې غوښتل چې دوی ایمان راوړي ویې غوښتل اراده وکړه چې ایمان راوړي خو بعضې خبیثان د قوم داسې وي چې هغه خلک خیر ته نه پرېږدي نه په دې قوم کې بعضې مشران او چودریان داسې وو چې هغه خو د دې قوم وینې څکلې هغه دا نه غوښتل چې دی د ایمان راوړي ځکه چې دی ایمان راوړو خو د هغه د پنجې نه ووتل بیا خو لاړ د صالح علیه السلام ملګري شو نو هغه یې وله چې کنده بعضې دوکې او دړاکې وله ورکړي ان تر دې چې واپس یې د ایمان نه متردد کړل څه کسانو ایمان راوړو خو غونډو ایمان را نه وړو صالح علیه السلام ورته بیا هم زه چې ایمان مو را نه وړو اوس خپل کار کوئ خو اوس به یو شرط دی چې ګوره دې اوښې ته به سوا یې نه که ده ته مسوي د الله عذاب به راځي بس نور خیر د ایمان نه راوړي چې څه کوي خو دا چې اوښه به ده ته سوا یې نه دا ډېره غټه اوښه وه د دې قوم په یو حوض باندې په یوې چینې باندې د اوبو هغې باندې اکتفا وه نه خو به د اوبه ډېرې څکلې نو دې تقسیم وکړو یو ورځ به د اوښې نمبر و یو ورځ به د غونډ قوم نمبر و نو چې ورځ به د اوښې نمبر و به دلته ورته ښه ډېره لګولې وه ساس کې اوبه به چال نه ورکولې غونډې اوبه به د اوښې څکلې او چې سبا به د قوم نمبر و بیا به د اوښه دلته سر راتلله هم نه بچه ته به غر کې ګرځېدله او چېرته پولو ګرځېدله چارواني نه کول بس خپل واښه به یې خواړه چې کوم خدایي واښه و د چا فصل یې نه خوړو هغه به دغه ورځ سر کو خو دومره به اوبه څکلې دونه به خوراک کو خو دا غونډ قوم چې د چا څونه ضرورت د پوي و د چا انکار نه کو بس هر سړی بالټۍ پسې وړی او که چې ته څه په کوزه پسې وړی چې څه وړی او ځان له څونه پی راله شي هغه خپل خوراک کوي ته پسې ګرځوله شي ته نه بیا قوم له دونه پی عمر کول نو چې یو ورځ اوبه غونډې د اوښې کنټرول کړې نو یو ورځ په غونډ قوم شولې نو ښکاره ده چې اوبه کمې شوې چې کمې شوې نو یوه ښځه پکې وه چې کوم دی نو هغه څاروي ډېر زیات و نو هغه ته به اوبه نه رسېدلې په دوی کې چې کوم دی بدماشانو قیدار ابن صالح پې ورته وی د هغه بدماشانو 9 کسانو یو غونډهتوب وکان فی المدینة 9 رهط یفسدون دا 9 چې کوم دی غونډاګانو مشر قیدار ابن صالح و دې ښځې هغه ته وویې دا اوښه لرې که دونه چې کوم دی څاروي به در کم دله هغه ورته مړه اوښه څه شی ده بدماشان خو داسې که نه او ورته چې کوم دی لور دا لور به دله درکمه دونه څاروي به هم دله درکمه خو دا اوښه لرې که نو هغوی چې کوم دی وی دا بس آسان کار دی نو اوښه حلاله کړه نو چې اوښه حلاله کړه صالح علیه السلام خبر شو څه چلو شو چې د الله عذاب له مو دعوت ورکړو بچی څه شوی بچی وتښتېدو وی دا بچی راونیسئ چې کوم دی نو که دا مو احترام وکړو بیا به هم د عذاب نه بچ شئ خو ورنه د الله عذاب راځي دوی چې کوم دی هغه بچی لاړ هغه ګټ باندې ورننوتو نو یو قول دا دی چې کوم دابة الارض به راځي که نو یو قول پکې دا دی چې دغه بچی به راوځي خو یو قول دی واپس په هغه کاڼي ورننوتو نو دوی چې کوم دی اوښه حلاله کړه هغه داسې رپېدله مړه شوله او چې هغه حلاله شوله بچي چغې وکړې دوی له همدغه شانتې الله عذاب ورکړو پرشترله یې به کړي کې پې ویستله بیا دېړونه وتلي غونډ پراته وو بیا پې زلزله مقرر کړه صالح علیه السلام د ملګرو سره ترې نه لاړ نو ورته وایي چې کوم دی دا د الله اوښه ده الله ته نسبت کېږي ځکه الله په خپل قدرت پیدا کړي لکم آیا ستاسو دپاره نشانه ده فذروها دا پرېږدئ تاکل فی ارض الله چې خوراک کوي د الله په ځمکه ولا تمسوها تاسو دا مه مسه کوئ بسوء په تکلیف سره فیاخذکم تاسو به ونیسي عذاب علیم عذاب دردناک واذکروا یاد کړئ اذ جعلکم کله چې الله وګرځو تاسو لره خلفاء خلیفهګان من بعد عاد پس د عادیانو نه وبوأکم تاسو له ځای درکړو په ځمکه کې تتخذون تاسو جوړوئ من سهولها د اوار ځمکې نه قصوره بنګلې
اواره ځمکه کې بنګلې جوړوئ وتنحتون او تاسو تراشئ الجبال غرونه بیوتن کورونه غر کې به ګټ وکتو په هغه کې به ځان له نقشه واچوله کور به پکې جوړ کړو دا کمره شوه دا کچن شو دا پلان په دې کاڼو کې داسې ولې کول د دې قوم ډېر زیات عمرونه و نو ته چې لرګي باندې آبادي کې خو 50 کاله کار به کوي او د دوی 300 کاله 400 کاله عمر دی نو په دې عمر کې 8 کارته به آبادي ورانه او جوړیا به یره چې دا څوک چې کم دن دا ګټ داسې دی چې په دې کې د کوټه جوړه کړه بس دا بیا نه ورانېږي ښه نو ځکه بیا ګټې تراشل دویم دا ده چې دا د امن څیز وي کاڼی دی تا پکې دننه وتراشو کور دې پکې جوړ کړو نو نه څوک سوری کولی شي نه غل راتلی شي او نه چې کوم دی پې زلزله او نه باد او نه هوا هېڅ هم پې روانیا نه کوي نو داسې مضبوطې آبادیانې اوس هم چې کوم دی نه هغه آثارو ته خلک ځي تماشې ولکوي فذکرو یاد کې اعلی الله د الله نعمتونه ولا تعصوا تاسو مگر دی پزماکه کې مفسدین فساد کوونکي وقال الملأ الذين و سردارانو هغه کسانو استکبروا چې هغې تکبر کو من قومه د قوم د صالح علیه السلام نه نو دې مشرانو د غریبانانو باندې خپله مشروطي خرڅوله ورته وایي للذین استضعفوا هغه کسانو ته چې دا ضعیفانو د ضعیف مسلمانانو ته دا کافران وایي لمن آمن منهم هغه چاته چې هغوی ایمان راوړی د دوی نه اتعلمون تاسو پوهیږئ ان صالحا مرسلون چې صالح علیه السلام ګینې پیغمبر دی من ربه طرفه د خپل رب نه نو مشر په دې کشر مشر ته پوهیږي چې دا پیغمبر دی دی به زما نه ویرېږي چې نه نه جزیم نه منمه ته پوهیږي چې دا پیغمبر دی خو دا ورته پته نه وه چې هغه مؤمنان دی او چې ایمان لته کوز شو هغه بیا د چا مشروطي نه مني نو قالو دی مؤمنانو ورته وې تاسو خو د صالح علیه السلام خبره کوئ انا بېشکه موږ بما په هغه څه باندې ارسله به چې دی پې لېږلی شوی دی مؤمنون موږ پې ایمان دی دا صالح علیه السلام منو شریعت یې منو هر څه منو نو هغې لا جواب شول نو قال الذین استکبروا بیا هغه کسانو چې هغې تکبر کو انا بالذي بېشکه موږ په هغې باندې آمنتم به چې تاسو په ایمان راوړی کافرون موږ پې کافر یو فعقروا الناقة دوی زخمي کړه اوښه فوعتوا دوی سرکشي وکړه عن امر ربهم د امر د خپل رب نه وقالو بیا وی یا صالح ای صالح علیه السلام ائتنا موږ ته راوله بما تعدون هغه عذاب چې موږ ته نه یریې ان كنت من المرسلین که ته یې د پیغمبرانو نه فاخذتهم الرجفة ونیول دوی لره زلزلې فاصبحوا دوی وګرځېدل په دارهم جاثمین په خپلو کورونو کې پړ مخې پراته فتول عنهم وګرځېد صالح علیه السلام د دوی نه وقال ورته وی یا قوم ای زما قومه لقد ابلغتکم تاقي سره ما ورسول تاسو ته رسالات ربي پیغامات د خپل رب ونصحت لکم ما ستاسو خیر خوایي وکړه صالح علیه السلام د دې مړو سره خبرې کړي دا داسې دي لکه څنګه چې بدر په موقع باندې نبي علیه السلام په سبا د بدر راغلی قلیب بدر کې دا مشرکان پراته دي په سر ورته ودرېدو عتبه شیبه پلانیا تاسو د الله هغه وعدې وبندلې پته ته ولګېدله نو حضرت عمر صاحب تپوس کې د الله پیغمبره ته د مړو سره خبرې کې دوی اوري نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفرمیل اسمع منکم ستاسو نه خوري خو جواب نشي راکولی د قرنګې دلته صالح علیه السلام د دې قوم سره خبرې کوي نو څوک چې د مړو اورېدل مني نو هلته مني چې اورېدل دلته مې مړي دي خبرې ورسره کوي اورېدل مني نو څوک چې سماع الموتا نه مني هغه وي دا کلام تحسر دی صالح علیه السلام په دوی خاپش افسوس کې هاي قومه تاسو ته خو ما اسلام دله کړی و خو تاسو نه سمېدلی نو او هلته چې پیغمبر علیه السلام کومه خبره کړې ده هغه اورېدل وی معجزتن دي دواړه تحقیقه شارح د بخاري کړي ونصحت لکم ما خیر خوایي وکړه ستاسو ولکن لا تحبون الناس وحین لیکن تاسو نه خوښوئ خیر خوایي کوونکي ولوطن دا منصوب دی په فعل سره چې وذکر لوطن یاد که د لوط علیه السلام حال خدا په ارسلنا سره منصوب نشي ویلی ښه وجه دا چې مخکې ظرف ذکر دی بیا به د لوط علیه السلام نبوت د دغه ظرف پسې خاص شي بیا به دا وی چې ارسلنا لوطا اذ قال لقومه چې خپل قوم ته خبره وکړه دغه وخت کې ورته موږ ولېږو نو مخکې پیغمبر نه و دا خو د مخکې نه پیغمبر و نو ځکه به ورته وذکر راوباسي وذکر لوطا یاد که لوط علیه السلام اذ قال لقومه کله چې د خپل قوم ته ووی اتأتون الفاحشه تاسو راتله کوئ بې حیایۍ ته دوی د شرک سره سره چې کوم د ناجایز تعلقات ساتل د هلکانو سره ما سبقکم بها وړاندېواله نه ده کړې ستاسو نه په دې من احد من العالمین یو کس د مخلوق نه داسې ګناه چا نه ده کړې انکم بېشکه تاسو لتأتون الرجال راتله کوئ سړو ته شهوتا په خواهشاتو سره من دون النساء غیر د ښځو نه بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو قوم زیاتی کوونکي وما کان جواب قومه نو جواب د قوم د هغه الا ان قالو مگر دای وی اخرجوهم تاسو دی وباسئ من قريتكم د خپل کلي نه دا د بل ځای نه راغلی مسافر ملاسر دی د کلي نه وشړئ انهم بېشکه دوی اناس څه کسان دي یتطهرون چې دوی ځان پاک پاک ګڼي یاره دا ګناه ده او دا ګندګي ده
الله فرمی تاسو یې مه وباسئ زه به خپل پیغمبر په خپله وباسم فانجیناهما خلاصې ورکړو ده ته و اهله د هغې اهل ته الا امرأته مګر د هغه یو بیبي نه کانت من الغابرین دا و د باقي پاتې کېدونکو نه په عذاب کې و امطرنا علیهم موږ راتوی که په دوی باندې مطورن بد باران د کاڼو دوی ته 4 قسمه سزا ورکړی شوې ده یو پکې د باران ده فانظر وګوره کیف کان څنګه عاقبت المجرمین انجام د مجرمانو د نور ان شاء الله مخکې تذکره راځي و الی مدین موږ لېږلي مدین ته اخاهم د هغې ورور شعیب علیه السلام دا مدین ابن ابراهیم د ابراهیم علیه السلام یو زوی دی مدین نوم یې دا قوم دی دې قوم ته مو شعیب علیه السلام لېږلی او مدین دا د ځای نوم امو دا یو منډیه وه د بهر دنیا مختلفو ځایونو به دلته مال راته بیا به دې ځای نه نورې دنیا ته سپلایي کېدله نو دا منډۍ بین الاقوامي وه نو ځکه دې خلکو ورانې دا اوم کوو چې په تول او په پیمانه کې بیا کم نو که دا د ځای نوم شي بیا به ورته اهل راوباسي و الی اهل مدین او باشندګانو د مدین ته اخاهم رور د هغې شعیب علیه السلام قاله د ورته یا قوم اعبدوا الله ای زما قوم تاسو د الله توحید ومنئ ما لکم نشته تاسو دپاره من اله معبود غیره غیر د الله نه قد جاءتکم تحقیق سره راغلي تاسو ته بینة ښکاره دلایل من ربکم طرفه د رب ستاسو نه د شرک سره سره به دوی په تول کې کمی کو نو فاوفوا الکیل پوره ورکوئ پیمانه والمیزان او تول نو 2 کاڼي بیا ساتلي یو د 15 کیلو مثال بل د 6 کیلو ورشه لکه هغه کاڼي راوړه کم کاڼ سبحان الله ته په کاڼي نه پوهېږي نو سبحان الله به غټ کاڼي نو په هغه به د بل نه شی وتلو چې بل له بیا ورکوي لکه کاڼي راوړه کم الحمدلله ته په کاڼي نه پوهېږي نه به د 15 کیلو پسې راوړه چې بل له کم ورکي نو دا کبول زنګ په عرب کې بعضې مسلې داسې وي ښه اوس کیدای شي دکانداران کوي یا نه کوي دکاندار ورکوي چې کم دی دړې وریجې ته اخلي هغه تاله دړې وریجې درکوي 200 ګرامې کمې درکوي هلکه ولې وایي دا بوجۍ کمیږي ستا د بوجۍ د کمي سره زموږ کار نشته ښه تا ورته ویلي چې دړې وریجې راکه دړې وریجې چې څونه وزن دی هغه به پوره ورکوې د پیسو دې سمې دی یاره چې 500 روپۍ قیمت دی چې 500 علي وابري که نه دی علي خو کمې به نه کوې که بالفرض داسې چې دړې تال در کوم په 500 باندې او دې خواته نه تا 200 ګرامه کم کړه دا د قوم د شعیب علیه السلام چې کم قوم رانه عقل یې سره وکړو داسې بل څیز او بل څیز ولا تبخسوا الناس تاسو مه کموئ د انسانانو د هغې اشیا ولا تفسدو تاسو فساد مه کوئ په ځمکه کې بعد اصلاحها پس د اصلاح د ځمکې نه ذلکم خیر لکم دا د غوره ستاسو دپاره ان کنتم مؤمنین که یې تاسو مؤمنان ولا تقعدو تاسو مه کینئ بکل صراط په هره لار توعدون تاسو خلک یروئ وتصدون او خلک بندوئ عن سبیل الله د لارې د الله نه من آمن به څوک چې ایمان راوړي په الله باندې وتبغونها عوجا تاسو لټوئ د هغې دپاره کوږوالی دا لارې کږې کوئ واذکرو یاد کوئ اذ کنتم قلیلا کله چې وئ تاسو کم فکثرکم تاسو یې ډېر کړئ مفسرینو دا ذکر کړي چاته الله پاک اولاد نصیبه کی چار کورنۍ زیاته شي د الله نعمت دی ښه ته وګوره چې کم دی یوازې الله بچي درکړو الله نصیب درکړو فکثرکم دا د الله نعمتونه دي وانظروا وګورئ کیف کان څنګه عاقبت المفسدین انجام د فساد کوونکو و ان کان طائفه منکم کوي یو ډله په تاسو کې امنو بالذي ایمان راوړي په هغه دین باندې هغه کتاب ارسلت به چې زه پې لېږلی شوی یم یوه ډله مؤمنان دي و طائفتون او بله ډله لم یؤمنو هغوی ایمان نه راوړی نو فاصبرو صبر کوي حتی تر دې پورې یحکم الله بیننا چې الله فیصله وکړي زموږ په منځ کې وهو خیر الحاکمین د الله غوره فیصله کوونکی دی قال الملأ الذین اوی سردارانو هغه کسانو استکبرو چې هغوی تکبر کو من قومه د قوم د شعیب علیه السلام نه لنخرجنک خامخا به موږ ته وباسو یا شعیب علیه السلام والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي معک ستا سره من قریتنا د خپل کلي نه د دې کلي نه به موږ وشړو او لتعودن یا به تاسو واپس کېږئ په ملتنا زموږ په دین کې په دې باندې اعتراض دا دی چې لتعودن عود ویلی شي المسیر الی الحالة الاولى مخکینی حال ته رجوع کول نو چې دوی ورته وي لتعودن مخکینی حال ته به راځي نو مخکې ګینې تاسو مشرکان وئ نو شرک ته به راځي او انبیا خو مخکې په شرک کې نه نو د دې نه جواب چې کم دی دریو طریقو سره کولی شي یو عود دلته په معنا د مسیر سره دی مخکینی حالت نه شعیب علیه السلام ګوره زموږ لارې ته راشه خپل لار دې پرېږدوه مخکې چې کم دی هم دا مسلمانو اوس هم مسلمان دی مخکې هم ایماندار اوس هم خو اوس ورته مسیر عود په معنا د سیرورت سره دی دویم دا چې کوم خبره ورته ذکر کوي عود دا په اعتبار د اکثریت سره نو پیغمبر خو ټیک ده چې د اول نه موحد وي خو د هغه سره چې کوم خلکو ایمان راوړی دا خو مخکې دغه مشرکانو سره په شرک کې وي نو هغه سره اوس ملګري شوي دي نو په دې مجموعي ورته خبره کوي چې لتعودن تاسو واپس شئ زموږ ملت ته دریم پیغمبر د دعوت نه وړاندې
چاته خو دعوت نه ورکړي. نو د قوم او د خلکو دا خیالي چې ګینې دا زموږ سره په دین دی، سره د دې چې پیغمبر د هغوی سره نه، خو د هغوی خیال دی چې دا ګینې زموږ سره په دین دی. نو دوی په دې خپل خیال او په خپل ګمان خبره کوي چې مخکې خو زموږ سره وي، نو ګینې اوس هم هغې ته راشه. دا خو انبیا الله دعوت ورکوي چې د الله د خوا نه مامور شي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام په شان کې الله فرمایي ورته ووایه لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، د دې نبوت د زمانې نه وړاندې ما ستاسو سره چې کوم دی زمانه وخت تېر کړی نو ما تاسو ته د الله دین بیان کړی نه، الله راته امر نه کړی. چې کله الله امر وکړو پیغمبري راکړه نو بیا مې تاسو ته دعوت شروع کړو. نو دا مخکې د پیغمبر خاموشي د دوی ګمان دی چې ګینې زموږ په دین کې دی. قال پیغمبر ورته وی اولو کنا کارهین، اگر چې موږ ستاسو دین بد ګڼو په زور به مو تاسو راولئ. قد افترینا تاخی سره موږ به وتړو علی الله کذبا په الله باندې دروغ. ان عدنا فی ملتکم که موږ واپس شو ستاسو په دین کې بعد اذ نجانا الله منها، پس د هغې نه چې الله موږ ته خلاصې راکړو. وما یکون لنا نه دي مناسب زموږ دپاره ان نعود فیها چې واپس شو ستاسو په دې شرکي دین کې الا ان یشاء الله، مګر هغه چې د الله خوښه شي او تکلیف را رسوي. ربنا چې زموږ رب دی، وسع ربنا پراخه دی زموږ رب کل شیء علما، هر څیز ته په اعتبار د علم سره. علی الله توکلنا، په الله باندې زموږ توکل دی. ربنا افتح، یا الله فیصله وکړي بیننا و بین قومنا، په مابین زموږ کې په مابین زموږ د قوم کې بالحق په حق سره. وانت خیر الفاتحین، بېشکه ته غوره فیصله کوونکی. وقال الملأ الذین کفروا، وی سردارانو هغه کسانو چې کافرانو من قومه د هغه د قوم نه لئن اتبعتم شعیبا، که تاسو تابعداري وکړه د شعیب علیه السلام انکم اذا لخاسرون، بېشکه تاسو به په دې وخت کې شئ تاواني. دا تاوان ظاهري اوم دی، ځکه هغه درته وایي چې د پردی حقوق مه وهه، نو هر سړي له پوره حق ورکوي چې کوم دی نو بیا خو ګټه نشي کولی. دا ظاهري تاوان دی. او معنوي تاوان به اوم وکوي، د خپل پلار نیکه لار به پرېږدئ بل طرف ته به روان شئ. ګوره اذا لخاسرون، تاسو به تاوانیان شئ. فتولا وګرځېد عنهم د دوی نه، وقاله ورته ویې نو اذا لخان فاخذتهم الرجفة، ونیول دوی لره زلزلې. یو چې کوم دی د دوی عذاب ذکر کیږي زلزله، دویم عذاب د دوی به مخکې راځي دا به ذکر کیږي چې کوم دی ذله، د ورځې عذاب. هلته به انشاءالله خبره کوو چې یاره د دوه قومونو ته الله لیږلی دی، یو ته ایکه وی بل ته قوم مدین وی. آیا دا مدین او ایکه دواړه یو دي او که نه بیل بیل دي؟ که ووایي چې دواړه یو قوم دی نو بیا ورته الله دوه قسمه عذاب ورکړی دی، یو دا رجفه ده او دویم چې کوم دی ذله ده. او که دا بیل بیل قومونه شي نو یو ځل شعیب علیه السلام رالی مدین والاو ته، دا عذاب شو په رجفې. بیا لاړ اصحاب الایکه ته، هغوی خبره نه ده منلې، هغه بیا عذاب شوي دي په یوم ذله باندې. فاصبحوا دی وګرځېدل په دارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړ مخې پراته. الذین کذبوا شعیبا، هغه کسان چې هغوی تکذیب کړی د شعیب علیه السلام. کأن لم یغنوا، الله وایي داسې مې لرې کړو ګویا چې دی نو استوګن شوي فیها په دې ځمکه، تا به نه وی چې دلته څوک اوسېدلي دي. الذین کذبوا شعیبا، هغه کسان چې هغوی تکذیب کړی د شعیب علیه السلام. کانوا هم الخاسرین، ام دوی و تاوانیان. فتولی عنهم، پس ته وګرځېد دوی نه، وقال وی یا قوم ای زما قومه لقد ابلغتکم، تاقي سره ما ورسول تاسو ته رسالات ربي پیغامات د خپل رب. ونصحت لكم، ما خیر خوی وکړه ستاسو. فکیف آسا، زه به څنګه خفه شم علی قوم کافرین، په قوم کافرانو. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. الہ العالمین، زموږ درس په خپل دربار قبول او منظور کړي. الله زموږ د نجات ذریعه کړي. الله پاکه زموږ د علم، زموږ درس، زموږ د خلاصي ذریعه وګرځي. الله موږ باندې وبال مه ګرځي. الله زموږ څونه مشکلات دي، څونه مصائب دي، الله د قرآن په درس باندې زموږ مشکلات حل کړي. الله عافیت زندگی نصیب کړي. آفاتونه بلیاتونه د ټول امت مسلمه الله حفاظت وکړي. الله څونه مسلمانان د قرآن درس ته حاضري کوي، ستا سره، ستا د کتاب سره، ستا د دین سره مینه ده، الله ته ورسره مینه وکړي. الله د احسان معامله را سره وکړي. الله د حساب معاملې را سره مه کوي. الہ العالمین، زموږ څونه حاجات دي ستا په علم کې د خپل احسان سره پوره کړي. خیره خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.